د حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ د هجرت په وخت ټول مال وړل او د حضرت اسماء رضی الله تعالی عنها خپل نیکه ته تسلی ورکول. حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ د هجرت په اراده تشریف وړلو، نو په دې خیال چې معلومه نه ده په لاره کې څه ضرورت پیښ شي، نبي اکرم صلی الله علیه وسلم هم ورسره و. نو څه مال چې ورسره دغه وخت موجود و چې د هغې مقدار 5,000 درهمې وې، هغه ټولې یې ځان سره وړې وې. د دې حضراتو تشریف وړلو نه پس د حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه پلار ابو قحافه چې ړوند شوی و، تر دغه وخته مسلمان شوی نه و، نو اصیله تسلي دپاره راغی. په افسوس سره یې ورته وویل چې زما خیال دی چې ابوبکر رضی الله تعالی عنه د خپلو تلو تکلیف تاسو ته ورسوه او مال یې هم شاید ټول یوړو چې دا یې بل مشقت په تاسو واچو. اسماء رضی الله تعالی عنها وایي چې ما ووی نه نیکه پلار مې خو ډېر څه پرېښي دي، دا مې ووی او واړه واړه کاڼي مې راجمع کړل، د کور تاخ مې ډک کړ، کوم کې چې به د حضرت ابوبکر رضی الله تعالی عنه روپۍ پرتې وې او په هغې مې یو کپړه واچوله. د نیکه لاس مې په هغې کپړه کېښودو چې هغه په لاس سره اندازه ولګوله چې تاخ د روپو ډک دی. ویې ویل دا ښه کړي دي، ستاسو ګزاره به په دې کې وشي. اسماء رضی الله تعالی عنها وایي چې په الله تعالی مې د قسم وي هېڅ یې نه و پرېښی، خو ما د نیکه د تسلۍ دپاره دا طریقه اختیار کړه چې ده ته د دې افسوس او غم ونه شي. فایده کې لیکي دا د اجرت او صبر خبره ده، کني د نیکه نه زیات دې جینکو ته خفګان او غم په کار و، او چې څومره شکایتونه یې دغه وخت نیکه ته کړي وي ټیک و، چې دغه وخت ظاهري اسره یې هم په ده وه. د هغه د متوجه کولو په ظاهر کې ډېر ضرورت و چې یو خوا د پلار جدایي، دویم د ګزارې څه شکل په ظاهر کې نشته، بیا مکې والا عموماً دشمنان او بې تعلقه هم وو. خو الله جل شانه یوه خوبي دې ټولو حضراتو ته نارینه وو که زنانه داسې ورکړې وه چې د پسخېدو نه پرې سوا نور څه نه دي پکار. حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه اول کې خو ډېر مالدار او ډېر لوی تاجر و، خو د اسلام او د الله تعالی په لار کې یې تر دې پورې خرچ وکړو چې د تبوک په غزا کې هر څه چې یې په کور کې وو ټول یې راوړل ور یې کړل. څنګه چې د 6 باب 4 نمبر کیسه کې مفصل تیر شوی دی. هم په دې وجه د نبي اکرم صلی الله علیه وسلم ارشاد دی چې ماته د هېڅ چا مال دومره فایده نه ده رسولی څومره چې د ابوبکر رضی الله تعالی عنه مال رسولی ده. ما د هر چا د احسانونو بدله ورکړې ده، خو د ابوبکر رضی الله تعالی عنه د احساناتو بدله به الله تعالی ورکوي.